کوم شرطونه پکې وو دلته د تیریدو په برکت باندې الله تبارک وتعالی د مغفرت او ټولو د عفو کې مغفرت وکړي. دا د علاقې د پاره کې برکت. طالبان د الله تعالی د دین ګلان دا د علاقې د پاره خیر او برکت دی چې دا ورکوسیږي. دا څه خلک دي زما استاد وای شاته نفس بڑھاو زما استاد دنیا بڑھاو هر څه زما استاد شته ګناګاری او دې کې بعضې داسې خلک دي چې دا بالغان هم نه نو چې بالغ نه دي دیو مکلف هم نه دي په شریعت باندې د دې سره د ګناه او ثواب څخه حساب کتاب هم نشته دی. څومره نیکان پاکان دي ته په صدقه کې ته سره څنګه ته دین ته پاره چې کوم یو پکې نه یا نه څه کوي عمل اسلام او څه کوي او څه کوي او دا ټولما ان څه پاکي راځي ان څه بصیره چې د بازي اخر دنیا کې داسې خلک شته چې الله تبارک وتعالى د دې خلکو په ځای باندې د خلکو نه عذابونه ورکړي پر خلکو باندې هم کوي خلکو نه تحتونه هم کوي اگر چې دغه نه اولیاء کرام ورته او داسې نه کار پاکان چې په حدیث کې بیا راځي چرته کې تیر دن کې ماشومان د دنیا کې او څلورم کې زناور نه وي بار فرمای داسې عذابونه ورته راغلي چې دنیا به تباہ برباد نه څه کوي. ان شاء الله دا د دې برکت په خاطر نو دا دې طالب العلم خپل دیني او معنوي پیدو مبارک یو مختصر خبره وکړه. اگر چې دې روایت پکې دی خدای یو د فضیلت چې څومره ډېر دی چې دا نوراني مخلوق ورته خپل وزن وړي دا څومره فضیلت الله تبارک وتعالى ته ورکړي. عالم هغه څومره شان دی هغه څومره فوقیت الله ورکړي. حدیث پاک کې راځي علماء ورثه الانبیاء علماء کرام دا د انبیاء علیهم السلام وارثین دي. خدای کوم عالم دی امام مجدد الانسان رحمه الله هغه تشریح داسې چې دا عالم ته ظاهري او باطني علومونه حساب لري اصلاح او عقیده اصلاح عمل نامه کې راغلي او بیا په دغه علم کې مقام د رسوخ باندې پاتې شوی دا بیا د کامل ولی الله او کامل وارث انبیاء علیهم السلام دې مدرسې کې ظاهري علوم پڑھاوي ظاهري علوم سره سره د باطني علوم ترویج هم کېږي ان شاء الله الرحمن. الحمدلله دا الله تعالی دې دې سمته باندې ربر راکړي دا برابر سره سم تعلق دا تعلق هو جواب ان شاء الله دې بچو هغه باطني چې کوم څه او سفر وي او کوم علم دې هغه الله تبارک وتعالى کوي.